औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मलगुरु ज़ियम मोहम्मद निसार खान او تاسو ګورئ خپل چینل نثار بدا ټي وي ان شاء الله د دې چینل په ذریعہ به موږ د انګلیش د ګرامر از د کولو کوشش کوو او نن چې کوم زموږ ویډیو دا نو پاغي کې به موږ لاول د ټنس په اړه کې چې ټنس څه وایي بیا د ټنسونو قسمونه چې د دې څو قسمونه دي نو په دې باندې او دا غي نه پس په ان شاء الله بیا په پرزنت انډیفینټ ټنس بیا موږ شروع کوو او هغه به پوره زده کوو نو په دې ویډیو کې باندې ان شاء الله موږ د دې سیزونو د زده کولو کوشش کوو او بیا به پوره مطلب چې په هر یو ویډیو کې بیا یو ټنس پوره د زده کولو موږ کوشش کوو راځي مرګرو چې موږ خپل ویډیو شروع کوو ټنس په انګلیش کې ته ټنس وایي په اردو یا په پښتو کې زمانہ وس ټنس یا زمانہ څه ته وایي نو ټنس او یا زمانہ دا وخت ته ویل کېږي بیا د ګرامر مطابق یا د ګرامر په رو باندې ټنس چې دی یا زمانه هغه درې قسمونه دي وخت په درې قسمه دی نمبر 1 زموږ سره دی پریزنت ټنس اولنې زموږ سره چې کوم راځي present دیتا په اردو کې یا په پښتو کې فعل حال اولنې کوم وخت زموږ سره دی یا اولنې ټنس یا زمانہ زموږ سره present دی present هغه زمانی هغه وخت ویل کېږي کوم چې موږ موجود یو په یو وخت کې موږ یو او دا وخت پکې وستیرو یا یو کار کو دغه ته چې کوم دی present ټنس ویل کېږي فعل حال ویل کېږي بیا دویم زموږ سره چې کوم ټنس دی زموږ سره دی پاست چې د اردو کې فعل ماضی ویل کېږي فعل ماضی اوس پاست ټنس یا فعل ماضی څه ته ویل کېږي نو فعل ماضی یا پاست ټنس تیر شوی وخت ویل کېږي چې یو وخت تیر شوی هغه ته پاست ویل کېږي لکه پرونه ورځ تیر شوه لس کاله مهینه شل کاله مهینه 3 غنټې مهینه کوم وخت چې تیر شو دې ته پاست ټنس یا فعل ماضی ویل کېږي بیا دریم نمبر زموږ سره دی فیوچر ټنس فیوچر ټنس چې په اردو کې یا پښتو کې فعل مستقبل ویل کېږي فعل مستقبل اوس فیوچر ټنس ته ویل کېږي فیوچر ټنس هغه وخت ویل کېږي چې کوم وخت را روان دی سبا بل ورځ لس کاله پس کوم وخت چې را روان دی هغه ته فیوچر ټنس ویل کېږي اوس راځي ملګرو زده کوو چې زموږ سره د دې پریزنت یا د پاست یا د فیوچر د دې زموږ سره بیا نور مخې ته څو قسمونه دي نو د هر یو زموږ سره بیا څلور قسمونه دي د پریزنت کې څلور قسمه دي زموږ سره ټنسونه بیا په پاست کې څلور قسمه ټنسونه دي بیا په فیوچر کې څلور قسمه ټنسونه دي نو زموږ سره ټوټل ټنسونه چې دي هغه 12 دي دا بورډ زموږ وړوکی دی نو زه به دا وران کړم زه تاسو ته ووایم چې یاره زموږ سره ټوټل 100 ټنسونه دي زموږ سره اولنی چې دی هغه زموږ سره په پریزنت ټنس کې څلور قسمه د پریزنت ټنس دي نو اولنی زموږ سره دی present indefinite tense present and definite tense دویم نمبر زموږ سره بیا دی present continuous tense present continuous tense دریم نمبر زموږ سره بیا دی present perfect tense
present perfect perfect FECT perfect tense. او په څلورم نمبر بیا زموږ سره دی بیا present perfect continuous tense. present perfect continuous tense. continuous tense دا زموږ سره په present کې د present څلور ټنسونه شول. د present چې کوم قسم دی آی کې زموږ سره څلور قسمه ټنسونه دي: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense او present perfect continuous tense. بیا زموږ سره په past کې نو 5 نمبر ټنس زموږ سره څه شي په past کې. نو past اسانه خبره ده، هم دغه وي indefinite tense وي، continuous tense وي، perfect tense وي، perfect continuous tense وي، خو موږ ته صرف present لرو. نو زموږ سره به شي 5 نمبر past indefinite tense. past indefinite tense. بیا شپږم نمبر به زموږ سره شي past continuous tense. past continuous tense. اووم نمبر به شي زموږ سره بیا past perfect tense. past perfect tense. اتم نمبر په شي زموږ سره بیا past perfect continuous tense. past perfect continuous tense. continuous tense. دا زموږ سره شول اته ټنسونه. دا بورډ زموږ سره وړوکی دی، نو موږ به دا ورانکو. نو په 9 نمبر به بیا زموږ سره شي future indefinite tense. زموږ سره شي بیا future indefinite tense. نو په 9 نمبر به زموږ سره راشي future indefinite tense. future indefinite tense. په 10 نمبر به شي زموږ سره بیا future continuous tense. future continuous tense. future continuous tense. future continuous tense. او په 11 نمبر به شي زموږ سره future perfect tense. future perfect tense. او په 12 نمبر به شي زموږ سره future perfect continuous tense. future perfect continuous tense. continuous tense. دا زموږ سره شول ټوټل 12 ټنسونه زموږ سره شول. د پرزنت څلور قسمه شول، د پاست څلور قسمه شول، بیا زموږ سره د فیوچر څلور قسمه شول. نو چې دا ټوټل راوځي کې دا زموږ سره شي 12 ټنسونه به زموږ سره دا شي. مرګورو موږ د ټنس قسمونه وویل، نو په دې کې اولنی ټنس چې زموږ سره دی هغه زموږ سره present indefinite tense دی. present indefinite tense څه ته وایي؟ کوم کار چې په موجوده وخت کې کیږي هغې ته present indefinite tense ویلی کیږي. اوس راځو په اردو کې د دې پہچان
इस्तकाउ चेहरा पर उर्दू की बददी सब पहचानी उर्दू में पहचान नो د دې په اردو کې غټه نښه دا ده چې د فقرې په آخره کې بعد تا ہے تی ہے تی ہوں وغیرہ راځي نو چې په کومه فقره کې تا ہے تی ہے تے ہیں دا قسمه ټکي الفاظ راغلل نو موږ ته به ډایرکټ دا پته ولګي چې یاره دا کم ټینس دی دا پرزنټ انډیفینټ ټینس دی او دا به بیا د هغې ترجمه چې د موږ به بیا به د هغې مطابق کوو نو زموږ سره به په اردو کې دې څنګه چان دی چې د فقرې په آخر کې فقرې के आखिर में ता है ती है ते हैं ताहूं वगैरह इस्तेमाल होता है नंगरो د خیر په اخر کې سره دي تا ہے تی ہے تے ہیں تاہوں دا قسم الفاظ کله زموږ سره رالن موږ په دا پته لګي چې دا د پرزنت انډیفینټ ټینس سره دا داغه فقره ده مثلا چې زویم پرس کا چې وہ کراچی جاتا ہے وہ کراچی جاتا ہے मैं कराची जाता हूं हम कराची जाते हैं نو ملګرو تاسو ګورئ د فقرو ته په دې لا غور وکړئ په آخره کې ګوره په دې کې په آخره کې راغلی تا ہے په دې کې په آخره کې راغلی تاهون په دې کې په آخره کې راغلی تے ہیں نو د دې نه معلومه ده شوه زموږ سره چې دا کم ټینس دی دا پریزنټ اینډ ډیفینټ ټینس دی اوس به مونږه د پریزنټ اینډ ډیفینټ ټینس د فقرو د جوړولو په انګلیش کې زده کړه کوو چې یاره د دې په انګلیش کې څه طریقه کار دی او په انګلیش کې پہچان څه دی چې یاره دا نښې پکې نو مونږ ته به د دې نه دا پته لګي چې یاره دا د پریزنټ اینډ ډیفینټ ټینس فقره ده هی شي اټ او سینګولر ناون د هغې سره به چې کوم دی فرست فارم اف د ورب استعمالیږي او د هغې فرست فارم اف د ورب سره سره به اس یا د ای اس اضافه کیږي دا نمبر خبره او په آخر کې بیا ابجیکټ راځي د آی وی یو دی او د پلورل ناون سره چې په جمع نمونه وي د هغې سره به صرف فرست فارم اف د ورب بدلېږي د هغې سره به اس یا ای اس نه استعمالیږي او په آخر کې به ابجیکټ راځي په دې کې به هیلپینګ ورب دا اس استعمالیږي نه ایز آر یا چې د هیډ هیو دا یاد ساتئ دا په دې کې نه چې کله پکې دا رالل موږ ته به دا پته لګي چې دا د پرزنټ انډیفینټ ټینس فقره نه ده اوس راځئ مثالونه وہ جاتا ہے هغه اردو ته لاړ شئ مونږه کوم اردو زده کړه چې کړو نو هغه یاد کړئ ځان ته مونږ ویلو چې په اردو کې کله په فقره کې آخره کې تا ہے راغی دا زموږ سره کم ټینسي پرزنټ انډیفینټ ټینس وي دا زموږ سره اردو کې شو اوس په انګلیش کې راځو وہ نو هی شیټ مونږ ویل دی د وہ معنی به څه شي هی د وہ معنی به شي هی په دې پسې موږ بیا څه ویلي دي سینګولر ناون نو یا چې سینګولر ناون یا هی شي ایټي نو په دې کې موږ سره صرف هی راغلی دی نو موږ د دې نه هی واخیستو د هی معنی موږ د وہ معنی موږ هی وکړه د دې نه بعد بیا به سره راځي موږ سره د فرست فارم اف د ورب د جانه دپاره ګو راځي نو د ګو فرست فارم اف د ورب سره هغه ګو دی نو زه به ووایم چې هی ګو خو دا اوس هم پوره نه ده راځو دې بره دغه لا بورډ ته ګورو چې یاره دا مونږ دې پسې اخوا کومه فارموله لیکلې نو د فارمولې مطابق مونږ چې فرست فارم اف د ورب سره چې کله هی شي ایټي د دې سره به فرست فارم اف د ورب به لګي خو هغې کې به د اس یا د ای اس څه کېږي اضافه به کېږي نو زمونږ سره اوس اس یا ای اس به مونږ دلته لګاو نو چې زمونږ سره جی او راغی ټیک شو نو مونږ به سره اس یا ای اس لګاو نو د دې سره به مونږ ای اس ولګاو څه به ولګاو es he goes صحیح شو په اخره کې بیا مونږ ویلي چې یاره ابجیکټ نو فرض که مونږ پای کې لیکلی وی چې یاره وہ کراچی جاتا ہے وہ کراچی جاتا ہے نو بیا به مونږ لیکلو چې he goes to کراچی ټیک شو ابجیکټ بدل شي زموږ سره ها
اوس بس تاسو په خبره کې په ذهن کې یو سوال دا پیدا کیږي دلته چیرې دا اس یا ای اس دا په کوم حساب باندې موږ لګاو، دا په کم ټایم کې لګول غواړي او په کم ټایم کې بدل لګول نه غواړي. نو د دې زموږ سره که تاسو ته ټول دا پته ده زموږ سره الفابېټس دي کم A B C D د A نه والا د Z پورې. نو په دې کې زموږ سره د دې دوه قسمونه دي د الفابېټس. یو زموږ سره د کانسوننت، یو زموږ سره د کانسوننت، زموږ سره څه دی کانسوننت دی، او بل زموږ سره دی واویل. زموږ سره څه دی واویل. نو یاد ساتئ زموږ سره واویل 15 دي، A E I O U. دا A E I O U دا زموږ سره واویل دي په الفابېټس کې، د انګلیش په الفابېټس کې. او د دې نه علاوه چې زموږ سره څومره الفابېټس دي هغه زموږ سره به څه حسابېږي، هغه زموږ سره کانسوننټ حسابېږي، زموږ سره به څه حسابېږي کانسوننټ. نو اس یا ای اس لرازو چې کله د یو لفظ دا هغې په آخره کې حرف چې کوم دی کم الفابېټ چې دی هغه اوي مطلب واویلی. چې کله واویلی د هغې سره به د ای اس اضافه کېږي، د واویل سره به څه اضافه کېږي د ای اس. او چې کله واویل نه صرف کانسوننټ نو هغې سره به تش بیا څه لګي اس به ورسره لګي. دا یاد ساتئ. دلته زموږ سره ګو دی، ما دا ولې ګوس کړی دی، دا ګو کې دا او چې دی دا زموږ سره څه دی واویل دی که نه. په دې لیسټ کې تاسو وګورئ شته پکې A E I O بالکل شته پکې او دلته دی که نه. نو موږ دا خبره وکړه چې یاره کله واویل راشي اخرنی حرف واویلي نو د هغې سره به موږ بیا د ای اس اضافه کوو. د څه اضافه کوو؟ د ای اس. نو ما دا ګوس کو که فرض کا که دا کانسوننټ وی ما بیا څه کوو، ما به تش اس لګاو. نو دا یاد ساتئ چې کله واویل راغی اخرنی حرف په ورب کې هغه څه واویلو نو د هغې سره به ای اس لګي. او چې کله واویل نه کانسوننټ و د هغې سره به صرف څه لګي اس به ورسره لګي. امید ده چې تاسو په دې باندې انشاءالله پوه شوي یئ. راځو اوس د خپلو فقرو د ترجمې له راځو. بیا راځو موږ دې له دویمه له خالد کهلتا ہے. نو تاهه په اخره کې راغی زموږ سره په اردو کې ته پته دا ولګېده چې دا پرزنټ انډیپینډنټ ټینس دی. ټیک شو. اوس خالد دلته زموږ سره موږ اوس دې له ترجمه کوو. خالد نو هیڅ یټ هونه دا سینګولر نیم دی که نه، یو کس دی. خالد سره سینګولر دی، واحد دی، یو کس دی که نه. نو زه به اول د خالد ترجمه وکړم د ناون. خالد کهلتا ہے. کهلتا ہے نو سکیل نه د پاره سره راځي پلی راځي. سره راځي پلی. نو خالد پلی دا ټیک دی، دا ټیک نه دی. ولې مونږ ویلي دي چې کله سینګولر یا هی شي ایټي سینګولر نیمي یا هی شي ایټي د هغې سره به پس پام اب د ورب لګي، خو د هغې سره به د اس یا د ای اس څه کېږي اضافه کېږي. نو دلته به څه شي زموږ سره مونږ به دلته دا څه کوو تش اس به دا مونږ ولګو. دا په هغه واویل کې زموږ سره نه راځي نو مونږ به دا کوو پلیز. دا به شي خالد پلیز. څه به شي خالد پلیز. څه به راشي زموږ سره چې خالد پلیز. ټیک ده ښه. اوس بیا راځو دې ته 3 نمبر ته هم لیکتے ہیں. نو تے ہیں پکې په اخره کې راغی نو موږ ته دا پته ولګي چې دا پرزنټ انډیفینټ ټینس سره فقره ده. اوس د دې ترجمه کوو. نو موږ دلته بیا ویلي دي چې آی وی یو دی د دې سره یا د پلورل چې ناون چې جمع نومونه چې د یو کس نه سیوا ګڼ کسانی د هغو سره به صرف پس پام اب د ورب به لګي او په هغې کې به اس یا ای اس نه لګي. یاد ساتئ. ټیک ده. نو موږ به څه ولیکو؟ موږ به ولیکو چې وی هم څه به راشي وی. د هم دپاره به څه راشي وی. د لیک نه دپاره څه راځي رایټ راځي که نه WRITE وی رایټ. دې سره به زه اس یا ای اس لګوم نه به لګوم. ولې به اس یا ای اس په دې باندې لګوم چې موږ دلته دا ویلي دي په دې ځای کې چې یاره دا آی وی یو دې سره به صرف څه راځي تش پس پام اب د ورب به لګي. دې سره به د اس یا د ای اس اضافه نه کېږي. دا یاد ساتئ. ټیک ده. نو زموږ سره به څه شي وی رایټ. نو چې کله وی نو وی زموږ سره دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره چې کوم دی وی رایټ دا زموږ سره پرزنټ انډیپینډنټ ټینس فقره شوه. ښه راځو بیا تم جاتے ہو. تم جاتے ہو دا تم دپاره څه راځي یو. څه راځي بالکل ټیک دی یو. جانا دپاره څه راځي ګو. ښه
مونږ دې سره راخیجو فارمولې ته ګورو آی وی یو دی صحیح شو آی نو زموږ سره دلته پکې سره راغی یو پکې راغی کنه د توم د پاره یو راغی صرف پس پام اب دیوار سب لګي صرف پس پام اب دیوار بزم سره لګي یو گو دلته ګوس ته حاجت نشته ده کدا ګوس کو دا بغلطي دلته به اس یا ای اس نه لګي ټیک ده دا ای اس یا اس چې دا به صرف د هی شي اډ سره او د سینګولر نیم سره بلګي یاد ساتئ ها او دغه سره چې ده دا ستنوم ده دا آی وی یو د سره با سره لګي صرف چې کوم ده پس پام اب دیوار بلګي سره به اس یا ای اس نه لګي ها بیا راځو بیا وہ جاتے ہیں جمع دا دے براشی سب راشی دے گو سشے دے گو دے بس راشی دے گوز با نراشی ولی دلتا زمون سر دے نو پس پام اب دوار زمون سر سپر آگئے نو زمون سر بس راشی دے گو ها وز یو دو مثال ما نور لیکلی دي چې په دې کې ابجیکټ استعمال شوی دی په دې 13 فقرو کې ابجیکټ نو چې په هغه هم تاسو پوه شئ वो कराची जाती है صحیح شو د वो نو صبر شي ز مؤنث ته نو شي برای صبر شي شي نو شي د جان د پاره سره راځي ګو سره راځي ګو خدلته مونږ ویلي دي چې اس یا ای اس مو سره لګي مونږ دا خبره کړو چې کله واول لاغه ای اس بلګي د سره په دا واول لګنه او دا زم سره ای اس شو شي ګوز ټو وس په اخره کې سره ابجیکټ کراچي صحیح ده کراچي دا زم سره ترجمه شو تاسو اوس وای چې دا سبجیکټ څه شری ابجیکټ څه شری او ورب څه شری نو دا سرسری تاسو ته وایم چې سبجیکټ په کومه فقره کې کار کوون کوي هغه ته سبجیکټ ویل کیږي لکه فرض کا زویم چې هغه کراچۍ ته ځي نو په دې کې د تلو کار څوک کوي د تلو دا کار هغه کوي کنه نو و راغی نو شي راغی کنه ټیک شو دا سبجیکټ شو ټیک شو بیا ابجیکټ چې پچا کار کیږي مطلب کار څه کیږي د تلو کار کیږي خو پچا کراچۍ باندې کنه کراچۍ ته د تلو کار کیږي کنه دا زم سره ابجیکټ شو ټیک شو ورته څه لګيږي چې په فقره کې کم کار کیږي هغه کار کولو ته هغه اکشن ته څه ویل کیږي هغه ته چې کوم دی هغه ته ویل کیږي هغه ته ورب ویل کیږي دلته زموږ سره څه کار کیږي د تلو کار کیږي کنه نو گو پکې ورب دی دا یاد ساتئ ټیک شو زموږ سره ها بیا می کرکټ کھیلتا ہوں د مې د لپاره به آی راشي ټیک شو آی پلی براشي پلی د لپاره کھیلنا دی اوس دلته اس یا ای اس مو سم نه لګي ولې موږ ویل چې د آی وی د سره په تش پس پام اب دور بلګي آی پلی کرکٹ سبو لیکم کرکٹ سبو لیکم سی آر آئی سی کے ای ټي کرکٹ نو امید ته چې تاسو په دې پوه شئ نو دا زموږ سره سشو دا زموږ سره د پریزنت انډیفینټ ساده فقرو چې ده دا د هغه کوم مثالونه دي هغه مونږ بیان کړل او د هغه د ساده د فقرو پہچان د هغه په انګلیش کې پہچان او د هغه بیا په اردو کې پہچان او د هغه چې کوم دی د فقرو د جوړولو طریقه مونږ په دې کې زده کړه اوس به زده کوو ان شاء الله په دې پسې ورپسې به مونږ اوس انټراګیټیو سنټنس زده کوو سوالیه فقرې چیرې په دې کې په سوالیه فقرې څنګه راځي مرګرو اوس مونږ د پریزنت انډیفینټ ټنس کې د سوالیه فقرو د هغه د زده کړې د هغه د جوړولو په انګلیش کې او په اردو کې د هغه د جوړولو د طریقې زده کړه کوو وسو سوالیه فقرې څه ته وایي هغه به تاسو په خپله پوهېږئ چې کله په کم فقره کې یو سوال وشي هغې ته سوالیه فقره کېږي لکه مثلا زیم چې یاره کیا وہ کراچی جاتا ہے نو بری کې ما سوال راغلی کو چې یاره تو به کراچۍ ته ځې نو دا قسمه فقرې چې دې ته سوالیه فقرې ویلی کېږي اوس راځئ چې په انګلیش کې د دې د جوړولو طریقې زده کړو چې یاره په انګلیش کې به موږ د دې طریقه څه کوو زموږ سره فارموله دا ده اولنی چې لاول به ډز استعمالیږي ډز د سوالیه دپاره د کیا دپاره به په انګلیش کې ډز به راځي څه به راځي ډز یا به ډو راځي خو د ډز او د ډو بیا دا موږ زده کوو د دې دا په مختلف وختونو کې لګي مختلف صورتونو کې یو شان دواړه نشي لګېدی نو ډز به لګي خو ډز په معنا د چا نه لګي د هی شي اټ نه چې کله په فقره کې هی شي اټ راغلی نو د هغې د سوالیه د جوړولو لپاره به موږ پهله څه لګوو ډز به لګوو بیا به
دا غینه ورستا د سبجیکټ د هی شی دا غی ترجمه شي بیا دا غینه پس په بیا سره کی پس فارم اف دی ورب بلګي سوالګي فرست فارم اف دی ورب خدا یاد ساتي چې په سوالیه فقرو کې با پاغي کې بعد د فرست فارم اف دی ورب سره با اس یا ای اس نه لګي په دې کې بس صرف ساده فرست فارم اف دی ورب استعماليږي او په اخره کې بیا سکه او په اخره کې بیا باغین د فرست فارم اف دی ورب نه پس بیا ابجیکټ استعماليږي او په اخره کې بیا سوالیه علامت سوالیه نشان بلګاو کوېسچن مارک یا ساين اف انټروګیشن یاد ساتئ چې کله تاسو که ترجمه صحیح هم وکړئ په پیپر کې نو چې تاسو سره دا سوالیه نشان په اخر کې ونه لیکو نو تاسو نو باقاعده د دې دا نمبر کټ کیږي او دا به غلط حسابيږي نو دا یاد ساتئ چې سوالیه نشان به سره خامخا لګاو ها بیا راځو دویم نمبر لا چې د داس طریقه هم موږ زده کړو چې راته بچا راځي بیا چې کله په دو ته راشي نو لکه دو چې پرس کا راځي یا دو موږ مینه لګاو سوالیه د سوالیه فقره جوړول لپاره نو دا پارسه شرط دی چې کله آی وی یو دی راغلی په فقره کې ټیک شو نو موږ په پیل دو ولګو بیا به د آی وی یو د ترجمه وکړو دا غینه فرست فارم اف دی ورب بساده ولګي او بیا به ابجیکټ ولګي او دا غینه اخره کې بیا سره لګاو پای کې موږ بیا سوالیه نشان استعمالو دا یاد ساتئ راځي اوس مثالونه ګورو زموږ سره اولنۍ فقره ده کیا وہ کراچی جاتا ہے دا زموږ سره سوالیه فقره ده یو خو پکې سوال شي کیا راغلی دی دا نمبر 1 نه دویمه دا سوالیه نشان پکې هم لګیدلی دی نو موږ وایو چې یاره کیا وہ کراچی جاتا ہے نو د دې موږ راځي اوس انګلیش کوو نو کیا د پاره موږ څه ویلي چې دې پاره به ډز راځي یا به ډو راځي خو دا ډز او د ډو موږ هغه شکلونه ووایي چې هی شیټ سره به هی شیټ نه معنی به ډز راځي او د آی وی یو د نه معنی ډو راځي اوس موږ راځو کیا وہ کراچی جاتا ہے نو دا سره دا یو کس دی واحد دی سنگولر دی کنه نو کیا وہ نو کیا د پاره بس راشي ډز سم راشي ډز ډز وہ کراچی جاتا ہے مذکر دی نو موږ بس ولیکو هی ډز هی د جان د پاره فرست فارم اف دی ورب گو بولېږي په دې کې ماته اوسه چې اس یا ای اس لګوړو ته بکې اجت نشته په ساده فقرو کې به اس یا ای اس راځي په سوالیه فقرو کې به د سره اس یا ای اس نه استعمالي نو ڈز ہی گو ٹھیک شو اس یا ای اس لگانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آبجیکٹ وس آبجیکٹ سره سره کراچی دی کنه نو ڈز ہی گو ٹو کراچی اور آخر کے سرے اور آخر میں سوالیہ علامت استعمال ہوتے ہیں سوالیہ نشان بہت سر لگاؤ صحیح شو دا زمون سره د پریزنٹ اینڈ ډیفینټ ټنس کې د سوالیه د فقره د انګلیش کې د ترجمه کولو طریقه مونږ وکړه نو سب شي کیا وہ کراچی جاتا ہے نو ڈز ہی گو ٹو کراچی ہاں اوس راځو کیا میں کراچی جاتا ہوں نو میں څه دی آی دی کنه آی دی نو د کیا معنی په څه کې راشي په ډو کې راشي کنه نو ډو سوشي ڈو بیا بسرا شي آئی ڈو آئی پس فارم اف دی ورب برش گو ڈو آئی گو ٹو سبراشي کراچی سبراشي کراچی او سوالیه نشان دای لاول ډو راغی بیا آی راغی فرست فارم اف دی ورب راغی بیا ابجیکټ راغی کراچی ټیک شو او په اخر کې سره راغی سوالیه نشان راغی نو زموږ سره دا یا ساتي نو کیا میں کراچی جاتا ہوں نو ڈو آئی گو ٹو کراچی ندی دا ترجمہ شو بیا راځو دی لا 3 نمبر لا کیا ہم کراچی جاتے ہیں کیا ہم کراچی جاتے ہیں نو یا ساتي وی دے یعنی ترجمه به کیا پس کی کو د ډو نه بکاو صحیح ده د ډو نه بکاو نو ډو آئی ډو کیا ہم نو سوري وی بشي ډو وی گو پس فارم اف دی ورب ڈو وی گو ٹو کراچی او سوالیه نشان سوالیه نشان بخامخا لګاو ټیک شو کوېسچن مارک په لازمي لګي زموږ سره سره راغی لاول ډو راغی بیا وی راغی بیا فرست فارم اف دی ورب راغی بیا ابجیکټ راغی او په اخر کې زموږ سره څه شری سوالیه نشان راغی بیا د سره کیا تم کراچی جاتے ہو کیا تم کراچی جاتے ہو یا ساتي
یو سای کوي یو پدې کې شته که پدې کې دی نو پدې کتنې کې دی یو نو موږ په د کیا ترجمه پس کې کوو په ډو کې وکاو د سوال لپاره چې کوم د صبر شي ډو نو ډو د توم د پار سره راځي یو راشي کنه ډو یو پس فام ابدور راشي کنه جان د پاره ګو راشي ډو یو ګو ټو کراچی او سوالیہ نشان په اخره کې صحیح شو بیا راځو 5 نمبر فقره ته کیا وہ کراچی جاتے ہیں سوالیہ فقره ده سوال پکې شوی دی نو بیا به راشي دوس وو ده خدا څه شری دا سینګولر نه دی دا پلورل دی دا د راځي د جبی خبره ده تاسو کراچۍ ته ځئ نو کیا د کیا لپاره وسره شي ډو څه راشي ډو وو لپاره سره راځي د ډو د go to Karachi او سوالیه نشان ها اوس راځو موږ د ټولو ترجمه وکړه خو په دې کې دې فقره راځو کیا وہ کراچی جاتا ہے د دې جاتا ہے په دې موږ دا جاتی ہے کو سبق مؤنث شو نو د کیا په خپل ځم اق دز براشي سواشي دز صحیح ده د وو معنی بیا څه شي زنا مؤنث راغی کنه نو دایله لپاره به شی راشي شبر راشي دز شی گو براشي پس پام ابدوار ایس یا ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہے نو دز شی گو او بیا سره ټو کراچی بیا سره راشي ابجیکټ سره راشي کراچی نو ابجیکټ کراچی او سوالیه نشان بو سره ولګاو صحیح ده وس راځو ملګرو وس با چې ده نو وس با مونږه د ځای ملګرو وس د انټراګیټیو سنټنس د زده کړې نه پس د نیگیټیو سنټنس د زده کولو کوشش کوو چېرې نیگیټیو سنټنس څه ته ویل کېږي نو نیگیټیو یا نفي فقرې هغه تېرېږي چې پای کې نفي شوي نه پکې شوی لکه زه یم چې فرض کا زو کرکټ نه کوم زه ډوډۍ نه خورم یا هغه چې نسکي هغه کراچۍ ته نه ځي نو دا نه چې پکې راشي نفي پکې وشي دغه ته نیگیټیو سنټنس ورته په انګلیش کې ویل کېږي او په اردو کې ته نفي فقرې ویل کېږي اوس راځو چې را د نیگیټیو سنټنس په موږ په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې په انګلیش کې څنګه جوړاو دا غي طریقې زده کوو چې کله زموږ سره فقره پرس کراله چې را پاغه کې صرف نه راغلی نه راغلی دا غي لپاره موږ سکو موږ لاول د هی شي اټ ترجمه وکړو صحیح شو دا غي نه پس بیا د نه د لپاره ډز ناٹ ولګاو دا غي نه پس بیا صرف پس پام اب جواب لګي په دې کې به هم یا اس یا اس نه لګي او په اخر کې به ابجیکټ استعماليږي صحیح ده بیا په دې پسې ورپسې دویم نمبر چې دې بیا کله زموږ سره په جمع کې لکه نه راشي مطلب دا راځي چې زو کرکټ نه کوم کنه یا آی وی یو ده چې دا راغلی او نه پکې شین موږ بلاول د آی وی یو ده ترجمه وکړو دا غي نه پس پات دا ډو ناٹ لگاو یا ساتي ډز ناٹ به د هی شیټ سره لګي او د آی وی یو ده سره بعد د نه د پارا ډو ناٹ راځي د هغه نه پس بیا موږ د ورب چې کوم پس پام اب دی ورب ده هغه به استعمال کو او د هغه نه پس په اخر کې به بیا ابجیکټ استعمالي راځي اوس مثال لازم وہ کرکټ نہیں کھیلتا هغه کرکټ نه کوي دا یو نفي فقره ده نیگیټیو سنټنس ده نو راځي دې ترجمه کوو د وو معنی وسه شي هی وشي کنه هی څه وشي هی بیا په سره شي does not څه راشي does not he does not د کینو د پار سره راځي play راشي بیا په سره راشي په اخر کې object سره کرکټ ته کرا زم سره با کرکټ راځي څه وایي کرکټ نو وہ کرکٹ نہیں کھیلتا he does not play cricket کا فرض کوم چې وہ کرکٹ نہیں کھیلتی لکه د جنې د پاره شي ټیک شو هم د قمانه بشي خو صرف شی به بدل شي څه بشي شی بشي وسره د هی په ځای به شی ولګي she does not play cricket هغه کرکټ نه کوي
मैं क्रिकेट नहीं खेलता जो क्रिकेट न को नो आई बराशी ना मेरा पारा सराजी आई ब्या दिस पारमुली तराजाई आई आई बसी बसराशी डज नॉट ना डू नॉट डज नॉट पसिप दरी द्रिव सराजी ठीक दा नु चिकला आई रागे सबराशी ना पस बा डू नॉट राशी सबराशी आई डू नॉट सबशी प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की पहली हालत और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है आखिर की ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगी नो आई डू नॉट प्ले सबशी क्रिकेट CRICKET क्रिकेट दादा मासरा ध्वनि विपरीत हुई नेगेटिव सेंटेंस जोड़ता हुई 3 नंबर हम क्रिकेट नहीं खेलते नो हम गोरे जलता रहेगा कतर है बरा रहेगा कतर है नो वी नो सबशी वी नो पर वी सर पारमूली मुताबिक चलेगी डू नॉट वी डू नॉट सबशी प्ले क्रिकेट समझी प्ले क्रिकेट वी डू नॉट प्ले क्रिकेट हम क्रिकेट नहीं खेलते नेपी पे करदा नेगेटिव सेंटेंस थे यार आजू तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो वही तू क्रिकेट ना के नु यू द तुम द पारा सराजी यू नु यू पर कथा नहीं गिरेगा ना लॉ बस द यू तर्जुमा होगा यू पर यू पस या वर पस ये सही डू नॉट डज नॉट बने डज नॉट बने दूसरा याद साथ है यू डू नॉट प्ले सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है फिर वर्ब की पहली हालत फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू डू नॉट प्ले और आखिर की ऑब्जेक्ट क्रिकेट CRICKET क्रिकेट या हम क्रिकेट नहीं खेलते नो हम चीजे हम द पारा सरे वी राजी वी नु याद साथ आई हम द पारा सराजी सॉरी हम को योपिन हम वो को बरा दा वो क्रिकेट नहीं खेलते वो जमला हाँ वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं जमला खेलते और पकेलता की यानी नो वो क्रिकेट नहीं खेलते नो वो द पारा बसराशी दे सवराशी दे THEY दे नु ब्या बसराशी पारमोनी दा वो रे डू नॉट दे डू नॉट प्ले क्रिकेट दावी मलगरू जमू सरा नफी फिक्री या द नेगेटिव सेंटेंस दा राहुलु तरीका पा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दा साथ है दा तरीका पसकी दा टोला तरीका दा पा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चिमुं कला द नफी फिक्री तर्जुमा काओ न आगे दा पारा बमुं दा फार्मूला और दा तरीका इस्तेमाल पदी तरीका बांधी बकाओ वस मलगुरु राजा चीज कुछ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द दे बा मुंगा द इंग्लिश की द जोड़वलु तरीका संगा का राजा चीज दा वस इज द ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस द जोड़वलु तरीका वस नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस से वेलिगी चपदी की सवाल हम शवई ठीक शो और नबी पकिम रागली ना पकिम रागली तरीक़म हा गदा कम चमुंग हागा जड़ा वकड़ा चमुंग द इंटरोगेटिव सेंटेंस और द नेगेटिव का तरीका जकड़म हागा तरीका ता खुसरिफ यौजे कवल वाड़ी ठीक ना क्या वो कराची नहीं जाता है ठीक शो दयवा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फिक्रदा ठीक दा नुपदी के ममुंग सवकू या साथै ददी फार्मूला दादा चिकला ही शी एटी ठीक शो गना नुमंग बापा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के बलावल द डज ठीक शो द किया द पारा ब डज राजी ठीक शो द ब्या दागे न पस ब्या सराजी ब्या ब ही शी एट राजी ब्या ब दागे न नाट राजी यवाजी ब्या ब द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राजी ठीक शो दागे न पस ब्या ऑब्जेक्ट राजी और पा आखिर की बा सवालिया अलामत राजी ठीक ना डू चिदे फरस का जमा राशि IVU दे नु दा क्या माना ममुंग पर डू की को दागे न पस बदा IVU दे तर्जुमा की ब्या बदा नाट तर्जुमा की ब्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी और पाखरे की बा ऑब्जेक्ट लगी ना सॉरी ऑब्जेक्ट बोलेगी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ना और पर लास्ट की बा टू ना आखिर की बा ब्या सवालिया निशान सवालिया अलामत बा लगी फरस का मुसदा फिक्रदा क्या वो कराची नहीं जाता है दान सरा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस थे ठीक शो द क्या द पार बसराशी दा डज बराशी सबराशी डज या बसराशी ही बराशी डज ही
دا په بیا سره شي د نه لپاره با ناٹ راشي does he not د جان لپاره پس پام اب دی وربا راشي پرې کې به اس یا ای اس نه لګي does he not go کراچی go to کراچی ٹھیک شو سوالیه نشان हाँ does he not go to कराची क्या वो कराची नहीं जाता है ठीक शो गया वही संसरा क्या मैं कराची नहीं जाता हूं क्या मैं कराची नहीं जाता हूं ठीक शो नु सबशी क्या द क्या द पारा बसराशी द क्या द पारा बराशी नु मैं देखा ना दलता नु दलता बसराशी डू बराशी द क्या द पारा कना नु डू दलता ब्या आहिराश आई ब्या बसराशी ब्या बा नाट राशि ब्या पस पाम अब दिवर राशि अब ब्या बा कराची राशि असवालिया निशान पा करेगी डू आई गो नॉट गो कराची ठीक शो डू आई नॉट गो कराची दा जमु सर दरी तर्जुमा शो ब्या क्या हम कराची जाते हैं हम दे वी दे कना नु द वी द पारा बसरा राशि डू बई मना द क्या मानो पर डू की राशि कना नु डू सबशी वी बराशी का ना हम दे डू वी नॉट गो टू कराची या गो कराची दोनों टिकती अब या सवाल या निशान कफरस कदलता जमून सरा मुअन्नस रागले क्या वो कराची नहीं जाती है डस को पखपल से राशि द ही पजे बसरिफ शी वा लगाओ ठीक शो नो डस शी नॉट गो टू कराची और सवाल या निशान बशी नो मलगरू दाऊ जमु सरा नन प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेस्ट چې داغه مبارک موږ از د کړه امید دی چې تاسو به په دې باندې خپو شي وي نو که چاته سب سوالي سم مسلې نو تاسو د ویډیو کې د لاندې په کمنټس باکس کې چې کوم دی تاسو سوال کولای شئ ان شاء الله داغه جواب به تاسو ته درکوم نن د پاره دا پوره د الله پامان